دارا کې دارا د خپل د آخرت د پاره دا هغه محبوب د وطن د پاره چې کوم محبوب زما استاد د پاره پاغي کې په ګنټو ګنټو باندې د رب نه دعاګانې غوښتې دي داغه د وطن د پاره د الله رب العالمین نه دعا غوښتل مالک بن دینار رحمت الله علیه فرمای سخت ګرمي وا د ګرمي وختو د کور نه بهر راوتم یو مازور دی او دغه رنګي پر اسمکا پر اخکل باندې روان دي سخت ګرمي ده زورالم ما ورته بچي چرته رواني دا نور دی ګرمي ده لګ راځه آرام وکا وای ما ته چې مالک بن دینار سیبا حج ته روان وای ما ورته لګ آرام وکا نو د شپې با موسم یخ وینو د شپې به بیا ته مزلو کې او سفر به وکړي مالک بن دینار رحمت الله علیه فرمایي وای دوی چې نه تخو به مالک بن دینار په خپو باندې سي او زه پر اخکلو باندې حرمینو ته روان یم اسینا چرته تاسو سره ایثار شمه او د دې د وجه نه خو سفر نشم کولای نو زمانه د حج ایام تیر نشي لہذا زه پاتې کېږم نه زه سفر کوم وای ما ورته چې ترازا زما په ځای کې به آرام وکي او تا د پاره به زه د سورلۍ تنظیم وکم تا به په سورلۍ باندې حج ته د هغې خرچه هر یو شیز دا زما ذمواري شوه مالک بن دینار سے فرمایي چې څنګه مې دې کس ته دا خبره وکړه نو د دا سر ما ته راتاو کو غوسه شو ما ته وایي چې مالکه چې کله د انسان نه د غلام نه خپل مالک ناراضه وي او دی هغه نه معافی له ورځي او د هغه نه معافي غواړي چې زه په دې خپلو کړو باندې پیمانه یم نو دا راته وایي چې دی به په سورلۍ باندې ورځي نو ښه به ښکاري او که پیادل رواني نو ښه به ښکاري مالک بن دینار صاحب وایي ما ورته وایي چې دی پیادل رواني نو ښه به ښکاري وایي زه به د هغې بادشاه دربار ته ځمه او په سورلۍ باندې به ځمه زه مالکه ته خپل کار کوه ما خپل سفر ته پرېږده مالک بن دینار صاحب فرمایي دغې نوجوان دقه رنګ خپو کې سا نشته دی معذوره دی پر اخکلو راخکلو باندې دی روان شو سفر جاری وایي په دقه کال باندې زم حج ته لاړم په کوم ځای کې چې دا درې جمرې دي چې موږ او تاسو پښتانه ورته شیطانان وایو درې غټې غټې ستنې دي وایي دغې لومبړۍ غټې ستنې سره خلک ولاړ دي او راجمع شوي دي نو ما تاسو کو چې دا څه چل دی وای ما ته وای دلته یو نوجوان دی په خپل باندې معذور دی او دعا کوي دا ټول خلک دا هغه دعا ته حیران دي مالک بن دینار سے فرمایي زم ورالم چې مې وکتل دغه معذور نوجوان دی الله رب العالمین دې لاسونه اوچت کړي چې الله ما د حج ټول افعال ادا کړ الله زمانه غیر چاپیر چې دا څومره خلک ولاړ دي دی ټول بوزي دی به قرباني پیش کوي څوک به ګډان لالي څوک به وخان لالي الله تا ته پته را زه د خپل وطن نه په یوه جوړه کې راغلی یم د یوې جوړې او د دې احرام مالک یم ربه ما سره د څاروي د قرباني کولو پیسې نشته دی الله زه ستا په دربار کې او ستا په دې کور کې د حرم په حدودو کې خپل د جان نذرانه پیش کومه الله ته زما دا جان قبول کړي مالک بن دینار سے فرمائی وای ما قتل وردا اسمان ته ګوت اوچا تکړه او کلمه شهادت وی او روح تی و دې ته